په جنوبي سودان کې د واده څه مطلب دی؟ د واده مطلب دا دی چې د ناوې دپاره 4 کاله ازادي. په جنوبي سودان کې د واده دغه رواج ته ډنکا رواج ویل کېږي چې پکې ناوې ته د 100 نه واله تر 50 پورې غواګانې او چیلۍ په حق مهر کې ورکولی شي. دغه ناوې چې کله د خاوند کور ته راشي نو 4 کاله دا هیڅ کار نه کوي. دا د دې یو استقبالیه پیریډ وي او په دې دوران کې د ناوې د خاوند د کور چې کوم حالات دي، کوم سیچویشن دی او کوم هغه دي د هغې سټډي کوي. دې دوران کې د ناوې ته دا حق هم حاصل دی که چېرې د دې خاوند سره خبره جوړه نه شي نو دا طلاق هم اخیستی شي او دې ته به پوره مهر میلاویږي. کله چې 4 کاله برابر شي نو د دغې ناوې چې کوم خاوند دی ټول خاندان لا یو لوی اهتمام وکړي. په دغه اهتمام کې 15 غواګانې او 6 چیلۍ ګډې پیسې دغه حلالې کړي او د دغه میلمنو دپاره د ناوې په خپل لاس باندې پروګرام تیار کړي. دغه خاوند دا دعوه لري چې زما ښځې ما سره دا 4 کاله ډېر په ښه طریقې سره تیر کړل. په دغه 4 کاله کې د خاوند دا خویندې چې کوم دی د دې د اخلي پخلي انتظامات، د دې د چای او روټۍ انتظامات، د دې کپړې وینځل، د دې لوښي اینځل، د دې په ځای د خشاک راغونډول او د قبیلې نور اموري کارونه ترسره کوي. یعنې دا هیڅ کار نه کوي، دا یو شاهي زندګي تیروي. د هرې علاقې یو خپل رواج او دوست دستور دی. په مختلفو علاقو کې د ودونو مختلف سیسټم دی او مختلف نظامونه رایج دي. دا سیسټم او دا نظامونه په زرګاو کاله مخکې رایج شوي دي. د اسلام د راتګ سره مسلمانانو ته بنیادي حقوق ورکړل شول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حجة الوداع یعنی په آخري خطبه کې مسلمانانو ته دا خبره وکړه چې تاسو د خپلو بیبیانو، تاسو د خپلو ښځو، تاسو د خپلو خویندو باره کې د رب ذوالجلال نه ویریږئ، دوی ته خپل حقوق ورکړي. یعنې اسلام د ښځو حقوق باقاعده ته ورباندې وضع کړي دي. که هغه ستا مور ده، که ستا خور ده، که هغه ستا بیبي ده او که هغه ستا بچی ده یعنې لور ده. الله پاک په قرآن پاک کې هم د ښځو دپاره خپلې حصې مقرر کړي دي. ستاسو په علاقو کې د واده د ناوې او یا د ښځو دپاره دا څه قسمه رواجونه دي ما ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ. یعنې زه به هم ستاسو د علاقې د دغه سیسټم، د دغه رواج، دغه دستور نه خبر شم.